بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. خب بسم الله الرحمن الرحیم د څلورم سبق اور کوم دیام تیر شوی دی دې دپاره اور ورپسې پنځم سبق دپاره یو مشترکه خبره هغه څه ضروري دی دې نه ابتدا نه کله څه زبر زیر پیش ابتدا شروع کیږي اوړکي ته د حرف باندې یو لفظ باندې یو ټکي باندې ګوتې چیخللو طریقه لکه تاسو شاید نوٹ کړي وي ما حرف څنګه طریقې سره وویل یو حرف ما څه طریقې سره ادا کو اور ما د نشان څرنګه مخ ته وړلو نو هغه دپاره ضروري دی هدایت خبره هغه ده څه پکار دی زبر اور زیر ته هم پکار دی دغه پین پنسل یا ګوته څه اوړکی چې ږدي هغه طرف ته اشاره کیږي ورسره لکه داسې کې زیر دی همزه زیر ای با زیر بی با باندې هم بیا ورپسې زیر ته هم اشاره وشي همداسې لکه څنګه مو زبر ویلو څه مثال جیم زبر جا جیم زبر جا داسې څه زبر ته انسان متوجه وي څه اوړکي ته یو ح زبر ح نو هغه سره د اوړکي زیات متوجه وي ته څه زبر دا دی اور اوله نه ادا تنظیر جوړ شي زبر سره ویلو سره خولې به الفاظ ویلی شي اور ورسره زبر طرف ته اشاره هم کیږي داسې زیر ویلی شي خولې سره اور زیر طرف ته اشاره هم کیږي د شانتې پیش والا ته هم صحیح شول اور څنګه زبر کې مو ویلو زیر کې هم دا یو پکار دی आवाज یو برابر وي با زیر بی تا زیر تی تا زیر سی بی تی سی اور بی تی سی نه بی تی سی داسې نه بی تی سی بی تی سی اور بی تی سی بی تی سی دې کې ډېر فرق دی نو پکار دی معمولی یا طرف ته مایل وي یا طرف ته आवाज لاړ وي مکمل یا والا आवाज پکار دی نو بسو دا به سبق د زیر والا اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم